نو السلام علیکم. دا بټل کې یو مرګري واده دی حبیب الله مرزا صاحب او دا مرګرو سره راغلي دوی لګیا دي د دا کې یو باغ دی هغې کې خپل لوچې او د غم خوري او سبا د واده ورځ ده نن د واده هغه شپه ده. حبیب الله صاحب څه به دې هکله خبرې اترې کوو دې رواج حوالې سره. حاجي حبیب الله صاحب دې رواج حوالې سره چې د واده شپې له خلک راځي دا د محبت یو نشانی ده چې خلک نن سبا دونه مصروف دي چې وایي صرف شادي هلته یو ګنټې له راشي او ځي خو دوی ته د پښتنو هغه کلچر برقراري چې څنګه واجب خپل لکه دا څیز د نن له یو شل کاله مخکې زموږ اشنغر او صوابه دغې سیمه کې مو اوس هلته هم شادیالې دي. اوس شادیالې نو شادیال سره دغه چې دي نو دا ډېر خرچې په دې ډېر اوس دې مینوال ته لږ دا باغ کې هم د تاسو چې پکې لوچې او دغه وخوړی دا تاسو ګورئ دا هغه دیګونه او دغه راغلي دي دا به تیاري کېږي او دا د خرماڼو او د لوچونې دي په دې ډېره کې دا بټل دی دا مرګري دي دوی سره به اردو کې خبرې کوو. السلام علیکم جی. اردو سپیکنگ. ہاں اردو سے اردو کې کوو. اچھا جی نو تاسو پښتو دې ځای یې حاجي دا راته ووایه دا رواج په ښاریو کې ختم دی لکه شادیالې وي او دلته رالو دا شپه ده دغه ده نو دا ستاسو به دستور دا رواج دی په دې علاقه کې؟ زموږ خو څه زیاتره کوشش دا کوو چې اړینو ټوکو زموږ کلي دا ترتیب دی مشرانو یا که د زه کور کې خر وټی راکړو ورخه په طریقې سره رخصت کړو ورکه لکه نن د واده شپه ده سبا ولیمه ده که نه؟ سبا ولیمه ده. ټیک شه د مشر سره به هم خبره کوو. حاجي صاحب السلام علیکم. حاجي صاحب مونږ د دې رواج حوالې سره ویډیو کوو لکه نن سبا شادي حالي دي او ستاسو د کلي کې هغه زوړ پخوانی د پښتنو رواج مې وکتو نو دا څنګه چې دا د واده له مخکې دا غونډې او بیا کلي کې روټۍ نن سبا ټول شادي حال او هغې حساب تاسو زاړه پښتنو هغه رواجونه دي هغه چې کم پکاري چلیږي د پلار د هوډ نیکه د وخت ښه جي ودونه چې دي دا موږ خپل په کلیو کې کوو او د خپل پردې یا خپل پردې نه بغیر انسان هېڅ حیثیت نه دی چې کروڑپتي که کروڑپتي که هغې سره خپله روډي نه وي یا خپل پردې نه وي د هغې هېڅ حیثیت نشته. مطلب دا دی دا موږ خپل په کلي کې کوو. دا ستاسو د بټل او دا ټول نیر بای چې څونه علاقې دي لکه د چتر پلین او ټولو کې هم دا رواج دی؟ موږ بټل زموږ دا د ملوکو کلی دی ټټه کلی دی کوټ دی ملوکړیا ده دا زموږ سیم لوی رواج دی او چتر کې هم زما په خیال هم چتر کې هم دغه شان ځکه چې ټول یو بیلټ دی که نه زموږ بټګرام پورې به هم دغه وي. زموږ خادي بي درنه ده زموږ غم بي دروند دی. هر سړی خپل پردی رسي ځان کړی ولاړي ډوډۍ ته ولاړي دغې ته ولاړي هغه دا نه وي چې زه وکړېدلم هغه مطلب څو پورې خوشحالي محسوس کوي خوشحالي محسوس کوي خپل غم محسوس کوي خپله ډډ محسوس کوي دا مطلب دی زموږ دا رواج دی انشاءالله ښه رواج دی. ښه رواج دی زه اپریشیټ کوم دا جي دا واده چې دی دا زموږ په د ځوانانو منې او زموږ په د توپسرو منې دا مطلب ښه دغه کوي مطلب دا دی یو بل نه ځان نه ښه کوي. ستاسو سر نوم څه دی؟ ایوب خان نوم دی زما. د دې ملکانو کلي یې؟ دا زموږ د بس زموږ د ملکو کلي ملکو کلي. ټیک شه مهرباني جي. دا د دې ځای مقامي یو مشر هغه د رواج حوالې سے خبرې اترې وکړې تاسو مو اورېدې حبیب الله صاحب هم وکړې او آپ کے ساتھ تھوڑی اردو میں سوئچ کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہم آئے ہیں ادھر اس گاؤں میں شادی پہ تو یہ تو ابتاباد میں اور جگہوں میں یہ رواج ختم ہو گئے شادی حالیں ہوتی ہیں تو اس رواج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب شادی کل ہے ہم ابھی سے آئے ہوئے ہیں یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. یہ تو گاؤں کا ماحول ہے نا اس طریقے سے تقریباً ہزارے کے جتنے بھی گاؤں ہیں یہی طریقے ہیں جی ان میں اپنا ایک الگ طریقہ ہے الگ ثقافت ہے. ٹھیک تو اس حوالے سے جب اس طرح کے ماحول میں اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عباسی صاحب آپ کے بھی سیم دیہات میں یہی؟ اچھا مطلب ابتاباد میں تو نہیں آپ جو اب دیہات سے ہزارہ میں موسٹلی جو ہے نا جتنے بھی گاؤں ہیں سب میں ایز اٹ از سیم رسم و رواج ہے. کوئی تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے لیکن سب کی کیٹیگری جو ہے وہ ایک ہی ہے. سر میرا بھی یہی خیال ہے جی اپنے اپنے علاقے کی رواجات ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ لوگ چلتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو یہ زیادہ خوشی ہوتی ہے جب یہ گیدرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نو دا زمونږ تاسو سره یو ورکوټو غونډې ویلاګ د ودونو رواج حوالې سره او موږ سره اوسېږئ. درستخان دا جی ما تاسو ته چې ما خبره کوله د مینې محبت هغه زوړ ماحول
په چمن کې درستخان او بیا چای او بیا دغه شان روټۍ دا تاسو ګورئ ښکلی ویو ده او ماښامې دی اوس به د جمعې مونځ کوو دا زموږ د ویلاګ لا شروع دی موږ سره اوسېږي السلام علیکم سر ستاسو نوم جی غلام مصطفی غلام مصطفی صاحب ستاسو کلي ته راغلي او ماشاءالله هغه پخواني رواجونه دي هغه کوم چې په پخوا په ټول پښتونخوا کې خو اوس ختم شوي دي شادي حالو د وجې ستاسو ماغه دغه دی نو دا هم څنګه برقرار ساتلی دی دا مینه محبت دا خو خلکو کې ډېره نفسا نفسي دور دی لکه حالات ډېر خراب دي تاسو ډېر مینې سره زه ګورم دا برخوردار دا کشران ټول تاسو ته ناست دي که نه هغه کوم چې او مونږ به اورېدل چې د مشر یو قدر به و نو هغه دلته الحمدلله شته نو دا تربیت خبرې به وي نو نور به دې کې موږ څه ووایو تاسو به مشرانو تربیت کړي تاسو به د کشرانو داسې کوئ خپلو کشرانو ته به دغه حاجي نو دوی لږ بیمار دي د دوی برخوردار څخه خبره کوو چې دې ځای ناظم دی ستاسو سر نوم مرتضی خان دا راته ووایې چې موږ د رواج حوالې سره دا ویډیو کوو که نه نو دلته موږ راغلي نن سبا واده دی د کامران ملګري نو دا شی ډېر زما خوښ شو او زه غواړم چې دوباره خو زه واده نشم کولی چې بچو له واده کوم چې داسې وکړم دا په بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ رواج دا زموږ د کلي خلکو ځان چې مینې دي په وجه دی داسې کوم ایونټس دي چې واده وي یا هر یو داسې کوم ګیدرینګ وي نو یونو کې ټول خلک ورځي کار لپاره یو بل هیلپ کوي نه موږ بار نه هیلپر غواړو نه موږ کوم شادي حال والا کنسپټ لکه ویټران میټران بس په خپله ټوټل کزن وي فرینډز وي ځان کې ګیدرینګ کوو اور گیدرنگ کی ہر کار انشاءاللہ الحمدللہ ایسے طریقے سے مل رہا ہے ډېره مهرباني دا ناظم صاحب انټرویو تاسو واورېده او موږ سره اوسېږئ